बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नन्ही टॉपिक की बमगा द बफर कंसेप्ट्स हवाले से खबर को बफर्स هغه سولوشنز چې هغه خپل پی ایچ مینټین ساتل شي هغه ته مونږه بفرز وایو. اوس دا کم قسم سولوشن دی او دا خپل پی ایچ څنګه مینټین ساتي نو دې کنسپټ باندې ځان پوه کولو لپاره دا سو بنیادی ټرمینالوجي د چې په دې باندې ځان په دې کنسپټس باندې ځان پوه کول پکار دی. یو خو زموږ سره دی نمبر 1 ا کنجوګیټ اسید بیس پیر دا پیژندل لازمي دي. دویم دا چې سټرانګ اسید او ویک اسید کنسپټس د برانسټډ کنسپټ په حواله سره دا پیژندل دي. بل دریم نمبر د ویک اسید چې کومه آینایزیشن دی اور سلورم نمبر چې کله موږ ویک اسید ټایټریشن کو اگینست ا سټرانګ بیس. دا سلور بنیادی کنسپټس دا سې دي چې د دې پیژندلو سره به تاسو د بفرز کنسپټ پیژندلو کې به تاسو ته اسانتیاوي تاسو به د بفر کنسپټس په اسانۍ سره وپیژنئ. یو خو د کنجوګیټ اسید بیس پیر کنسپټ دی. تاسو بل برانسټډ کنسپټ کې ویلي چې کومه سپیشي پروټان ډونیټ کوي هغه سپیشي ته موږ اسید وایو او کومه سپیشي چې پروټان ایکسپټ کوي هغه ته بیس ویل کیږي. was a proton donor and its corresponding proton acceptor make of a conjugate acid base pair. دا موږ یو جنرال اسید کنسیډر کړی دی اچ ای باندې موږ ریپرزینټ کړی دی. this species can donate a proton. دا species proton donate کولای شي نو دا species acid دی اور دې species د proton donation نه بعد چې کله دا proton donate کی نو resulted چې دینه کما نیگیټیو اناین پیدا کیږي. this anion can accept proton. دا واپس proton accept کولای شي. this species is known as conjugate base. was the acid or دې چې دا کما conjugate base دی this is known as conjugate acid base pair. لکه اوس دا زموږ سره اگزامپل په تور باندې موږ اخیستل اسیټیک اسید. was acetic acid چې کله آیونایز شي هایدروجن پروټان ډونیټ کی هایدروجن آین نو اسیټیټ آین پیدا کی. دا اسیټیټ آین ان ټرن پروټان ایکسپټ کولی شي. سو زموږ سره دا پروټان ډونر سپیشي this is acid اور پروټان ایکسپټر سپیشي دا زموږ سره بیس دی. دا هم د دې نه جوړ شوی بیس دی د پروټان ډونیشن پر ریزلټ کی. No, this base conjugate base and this acid this pair is known as conjugate acid base pair. बल concept है the strong acid और weak acid په حواله سره برانسټډ concept نوم راوښتو. was چې کومه species proton donate کوي no that is acid. was پدې کې strong اور weak به کومه چې کومه proton donation صلاحیت زیات لري هغه strong acid وي. A substance that has greater tendency to lose its proton. او چې کله د پروټان ټینډنسي زیاتې د ورکولو نو دیو جنا به داسې قسم اسید داسې قسم سپیشیز به په واټر کې کمپلیټلی آینایز کیږي. دې ته موږ سټرانګ اسیډز وایو لکه HCl شو نایټریک اسید شو سلفیوریک اسید شو. ویک اسید هغه سبسټنس چې د هغې ټینډنسي د پروټان ورکولو کموي دیو جنا دا په واټر کې په اسانه سره نه ډیسوسییټ کیږي آینایز کیږي او په اسانه سره نه. داسې قسم اسیډز ته موږ وایو ویک اسید. بنزویک اسید شو اسیټیک اسید شو د ارګینیک اسیډ چې دي دیز آر ویک اسیډز. بل د ویک اسید آینایزیشن دی نو څنګه چې خبره وشوه چې ویک اسید کمپلیټلی نه آینایز کیږي. دا زموږ سره د دې د آینایزیشن موږ ریاکشن شو کړی دی ریورسیبل. په دې کې زموږ سره دا ان آینایزډ فارم دی اسیټیک اسید او دا زموږ سره دی آینایزډ فارم دی. بس کړه دې مونږه کې ای راو باسو نو کې ای زموږ سره سره د دې د آینایزډ فارم چې کومه کنسنټریشن دی دا غي پروډکټ ریشو د ان آینایزډ سره دی ویلیو ته ویل کېږي کې ای. نو کې ای دا یو قسم لا د ویک اسیډز په خپل منځ کې چې دی نو هغه د اسیډیټي موږ ته تناسب ښیي چې د اسیډز کې کم یو اسیډیټي سیوا ده
نو اسیډیټي به کله سیوای چې کله آینایزډ فارم پروډکټ دا ګریټر وي as compared to the unionized form. نو دینه به زموږ سره راځي Ka value or Ka value دا directly related د acidity ته څومره چې Ka value سیوای دومره به acidity سیوای دا شانتي اوس Ka value د acetic acid د لپاره زموږ سره دا 1.74 into 10 power minus 5 mol per liter ده. اوس کړه دې مونږ نیگیټیو لاګ واخلو نیگیټیو لاګ اف Ka نو دې ته مونږ وایو Pka څنګه چې مونږ د pH اور pH په کیس کې نیگیټیو لاګ اف هایدروجن د pH وي وغیرہ دا شانتي دلتی نیگیټیو لاګ اف Ka is known as Pka اور دې د نیگیټیو لاګ چې کله مونږ واخلو دې ویلیو نو زموږ سره Pka ویلیو دې راځي 4.76 نو د Ka د اسیډیټي سره ډایرکټ ریلیشن دی لیکن Pka چونکه نیگیټیو لاګ دی نو د انورس ریلیشن دی څومره چې Pka ویلیو زیاتیږي دومره به اسیډیټي کمي اور څومره چې Pka ویلیو کمي دومره به اسیډیټي زیاتي. What's the titration of weak acid by strong base? بس که په یو سولوشن کې مونږه د اسید اماونت معلومول غواړو نو دا موږ د ټایټریشن په مدد سره د دې کنسنټریشن معلومول شو. په دې کې مونږه سمپلی دا کار کوو چې کومه سولوشن مونږ له راکړل شوی چې پای کې مونږ د اسید کنسنټریشن معلومو نو هغه سولوشن مونږه په کونیکل پلاس کې واخلو جنرال بس یو پلاس کې واخلو اور پای کې مونږه پی ایچ میټر کېدو او د برن ورته سترانګ اسید NaOH ډراپ وایز اډ کوو. اوس چې NaOH کله دې ته ډراپ وایز اډ کیږي نو OH آین چې لاندې راځي نو هغه به هایدروجن نیوټرلایز کوي نو واټر ته به جوړیږي OH اور دغه سولوشن هایدروجن آین به ملاویږي واټر به جوړیږي نو په دې تناظر کې به د هایدروجن آین کنسنټریشن کمیږي نو زموږ سره به pH ویلیو ویری کیږي نو چې کله pH ویلیو د NaOH رینج ته داخله شي سلایټلی نو بس موږ ته پته ولګي چې ټایټریشن کمپلیټ شو نو بیا موږ دا فارموله یوز کولای شو M1V1 = M2V2 نو موږ داغه هایدروجن آین کنسنټریشن معلومول شو. دا خو جنرال او ټایټریشن لیکن په دې ټاپک کې زمونږه مقصد دا نه دی چې موږ په یو سولوشن کې د اسید کنسنټریشن معلوم کو بلکې دلته زمونږ سره د یو سولوشن چې کوم دی نو هغه بفر کیپاسټي معلومول دي چې د دې بفر کیپاسټي څه ده. اوس فار ایگزامپل په سولوشن کې زموږ سره اسیډیک اسید موجود دی او دا موږ ټایټریشن کوو او NaOH ورته د بیوریټ نه ډراپ وایز راچو نو په بیګینینګ کې په سٹارټ کې به زموږ سره اور په این کې چې کله دا ریاکشن شروع کیږي یا ریاکشن ختميږي نو په دې دوه دوران کې په pH کې چینج ډېر په تیزی سره راځي ګریټیسټ چینج راځي لیکن په منځ کې یو داسي پوینټ راځي چې په هغه پوینټ باندې زموږ سره pH تقریبا د ډېر حد پورې د NaOH د ایډیشن سره کانسټنټ وي ډېر معمولی غونډه کې چینج راځي نیګلیجیبل غونډه کې چینج راځي. وس دا کوم پوینټ دی دا هغه پوینټ دی چې په کوم پوینټ باندې اسید او داغي چې کوم کنجوګیټ بیس دی د دې دوه کنسنټریشن برابر شي نو په دغه رینج باندې په pH کې بیا چینج په اسانه سره نه راځي موږ خه کافي NaOH اډ کو لیکن داغه باوجود هم په pH کې ډېر حد پورې چینج نه راځي. په دغه سټیج باندې دغه pH ته ویل کېږي Pka ویلیو دا د دغه سولوشن Pka ویلیو ده او دغه ځګینه موږ ته اندازه ولګی دا چې موږ NaOH لکه په سٹارټ کې اډ کو نو pH کې چینج ډیر زیات راځي که په این کې کله چې ټایټریشن این طرف ته ځي نو په هغه دوران کې هم په pH کې چینج زیات راځي لیکن په منځ کې یو داسې رینج دی اوس تاسو ته ګرافیکلی شو شي چې الټی کله مونږ NaOH اډ کوو نو په دغه دوران کې په pH کې چینج نه راځي د ډیر حد پورې نو دغه رینج کوم رینج دی دا رینج دی چې په کوم رینج کې اسید او داغي د کنجوګیټ بیس په خپل منځ کې کنسنټریشن برابر شي او په دې رینج باندې په دې سټیج باندې چې دا کوم pH ویلیو موږ ته pH میټر شو کوي دې pH ویلیو ته موږ Pka ویلیو وایو. وس دا تاسو ته ګراف په نظر باندې راځي چې دا ګراف موږ شو کړی دی د pH په حواله سره اور اگینست هایدروکسلاین وس د برنه موږ هایدروکسلاین اډ کو اور لاندې زموږ سره
پی ایچ میټر مونږه په اسیډیک سولوشن کې خو درې پی ایچ ویری کیږي. نو په سٹارټ کې چې کله مونږه NaOH اډ کول شروع کو لکه د اسیټیک اسید خپل پی ایچ دی 2 کله چې مونږه دیتا NaOH یو سترانګ بیس اډ کول شروع کو نو پی ایچ ویلیو په تیزی سره زیاتېدل شروع شي. ظاهري خبره ځکه چې ته بیس اډ کې او سترانګ بیس اډ کې نو اسیډیټي کمیدل شروع شي. دا پی ایچ چې کله زیاتېږي یو داسې سټیج راشي چې په هغه سټیج باندې زمونږ سره دقیق اسیډیک سولوشن ته مونږ OH اډ کوو لیکن د هغې باوجود په پی ایچ کې څه چینج نه راځي بلکې ډېر معمولي غونته کې چینج راځي. دا چې کومه رینج تاسو ته په دې سکویر غونته کې ریکټینګل کې شو شوی دی ساري دی ریکټینګل کې نو دا رینج هغه رینج دی چې په دې رینج باندې اسیټیک اسید او د هغې کنجوګیټ بیس د دې دواړو کنسنټریشن برابري. د دې وجې نه باوجود د دې چې مونږه بیس اډ کوو سترانګ بیس اډ کوو لیکن په پی ایچ کې ډېر حده پورې چینج نه راځي. بیا چې کله ټایټریشن اینډ طرف ته راشي نو په دغه دوران کې بیا په پی ایچ کې په تیزۍ سره چینج راتلل شروع شي او پی ایچ تقریبا 8 ته نږدې شوي. نو په دغه وخت کې زموږ سره کنسنټریشن میجر بیا د کنجوګیټ بیس په سٹارټ کې زیات کنسنټریشن دا د اسید دی په منځ کې بیا د اسید او د هغې د کنجوګیټ بیس کنسنټریشن برابر شي او په این کې بیا صرف کنجوګیټ بیس زموږ سره پاتې شي. نو دا چې کومه رینج دی چې په دې کومه رینج کې زموږ سره دا دواړه برابر دي اسیټیک اسید او د هغې کنجوګیټ بیس یا ویک اسید او د هغې کنجوګیټ بیس د دې کنسنټریشن برابري نو په دې دوران کې پی ایچ د ډېر حده پورې سټیبلي او دې پی ایچ ویلیو زموږ سره دلته راځي 4.76 او دې پی ایچ ویلیو زموږ دې ته موږ وایو پی کې اے ویلیو. بل دا ټیبل دی په دې ټیبل کې د مختلف اسیډز د هغې فارمولې دي او د هغې کې اے ویلیوز دي او پی کې اے ویلیوز په دې ټیبل کې شو شوي دي. د دې کنسپټس پیژندنو نه پس اوس مونږه د بفر کنسپټ ته واپس راځو. A buffer solution is one that resists a change in pH on addition of acid or base more effectively than an equal volume of water. No buffer solution دا په pH کې د change resistance کوي as compared to که د هغې مطابق هم similar volume مونږ واټر واخلو نو واټر چې کومه دی resistance په pH کې نه شو کوي او د دې په مقابله کې buffer solution په pH کې چې کومه change راځي د هغې خلاف resistance شو کوي. Most commonly, the buffer solution consists of a mixture of weak Bronsted acid and its conjugate base. Buffer solution اصل کې سره weak acid Bronsted acid چې کومه دی او د هغې conjugate base د دې mixture دا زموږ سره د buffer act کوي. لکه مثال په طور باندې دا زموږ سره acetic acid شو او د هغې acetate ion دا د دې conjugate base دی. Similarly weak Bronsted base او د هغې conjugate acid لکه امونیم هایدروکساید دا weak base دی د هغې conjugate acid امونیم ion دی. نو دا تاسو مخکینی ګراف کې وکتله چې کومه acetic acid او د acetate ion د ټرایټریشن په سٹارټ کې د acetic acid کنسنټریشن سیوا چې کله موږ OH ion اډ کوله په سٹارټ کې acetic acid سیوا دي کله چې موږ هایدروکسل ion اډ کوو نو زموږ سره د اسیټیک اسید کنسنټریشن کمیدل شروع شي او د هغې په مقابله کې اسیټیټ آین چې دي د هغې چې کومه کنجوګیټ بیس دی هغه زیاتېدل شروع شي. بیا یو سټیج داسې راشي چې په هغه سټیج باندې اسیټیک اسید او د هغې کنجوګیټ بیس یعنی ویک اسید او د هغې کنجوګیټ بیس د دې دواړو کنسنټریشن دا برابر وي او د ډېر حده پورې برابر وي نو دا هغه رینج دی چې په دې رینج کې دا مکسچر ایز ا بفر کار کوي. دا هغه بفر والا پورشن دی چې په دې ځای کې دا میکزیمم د بفر سولوشن په طور باندې اکټ کوي او دې سټیج باندې دې ته مونږ وایو بفر او دا د بفر سولوشن په طور اکټ کوي او دا سټیج د اسیټیک اسید او د اسیټیټ آین په صورت کې چې کومه مکسچر دی د دې په صورت کې زموږ سره په پی ایچ چې کله 4.76 ته ورسي نو په دغه سټیج باندې د دې دواړو دا مکسچر دا ایز ا بفر کار کوي.
نو که په دې سټیج باندې د مکسچر ته مونږه د بهر نه بیس یا اسید اډ کوو ډراپ وایز سلایټلی، نو د دې سره دا دواړه نیوټرلایز کولی شي. هایدروجن آین او هایدروکسل آین دا یو قسم لا ابزارب کوي او په دې سټیج باندې دا د بفر په تور باندې اکټ کوي. نو دې ځای کې اوس مونږه راځو بفر طرف ته. نو بفر کله چې کله یو ویک اسید او د هغه ویک اسید چې کومه سالټ زمونږ سره راځي د دې سالټ مونږه په ایکول کنسنټریشن سره مکسچر جوړ کو. چې کله کنسنټریشن زمونږ سره ایکول وي نو زمونږ سره اسیټیک اسید یا چې کوم هغه اسید دی او د هغې کنجوګیټ بیس دی د هغې کنسنټریشن به په خپل منځ کې برابر وي. د دې وجې نه دا به ایز ا بفر کار کوي. نو که په دې سټیج باندې مونږه دې ته سټرانګ بیس یا اسید په لیټل مقدار کې په معمولي مقدار کې ایډ کوو نو د دې د ایډیشن سره به هغه دننه نیوټرلایز کیږي او اس پی ایچ کې به چینج نه راځي. لکه ان او ایچ مونږ ایډ کو نو تاسو وکتله د ان او ایچ د ایډیشن سره زمونږ سره چې اسیټیک اسید کما هایدروجن او هایدروکسل آین د بهر نه ورکړو نو هغې سره هایدروجن میلاو شو واټر یې جوړ کو. نو مطلب پی ایچ یې چینج کېدو ته پرې نه ښودو. نو کوم او ایچ آین چې راله نو هغه د اسید هایدروجن چې دی نو هغه نیوټرلایز کړه. سیملرلی که دې ته مونږ اسید ایډ کو نو د اسید د ایډیشن سره به هایدروجن آین راځي او دغه هایدروجن آین به زمونږ سره د کومه ویک اسید دی د هغې کنسنټریشن به ډبل کوي، سیوا کوي به او سالټ به جوړیږي. نو هایدروجن آین به هم یوټیلایز کیږي. نو په دې سټیج باندې زمونږ سره پی ایچ نه چینج کیږي او دې سلیوشن ته مونږ په دې سټیج باندې وایو بفر. نو د بفر چې کومه بنیادی کنسپټ دی نو هغه کنسپټ د دې ځای نه مونږ ته په نظر باندې راځي د ټایټریشن د دې ګراف نه چې کله ویک اسید او د هغې د کنجوګیټ بیس دا خبر د ویک اسید خو دغه شور کنجوګیټ بیس د هغې د سالټ نه راځي. د دې دواړو کنسنټریشن کله برابر وي نو په دې سټیج باندې دا د ایز ا بفر کار کوي. د دې وجې نه که مونږ یو سلوشن جوړ کو او ویک اسید او د هغې سالټ مونږ په ایکول کنسنټریشن سره واخلو نو دا به زمونږ سره دغه سلوشن ایز ا بفر کار کوي. سیملرلی که مونږ ویک بیس او د هغې چې کومه سالټ دی کنسرن سالټ دی د هغې مکسچر په ایکول کنسنټریشن سره والو نو دغه به هم ایز ا بفر کار کوي. اوس دوه هغه فیکټرز چې کومه فیکټر زمونږ سره بفر کیپیسټي زیاتوي نو هغه زمونږ سره 2 فیکټرز دي. یو فیکټر دا دی چې بفر کنسنټریشن څومره چې د بفر د کمپوننټس کنسنټریشن زیاتیږي نو دومره به زمونږ سره د بفر کیپیسټي هم زیاتیږي. د بفر کمپوننټ سری لکه فار ایگزامپل اسیډیک بفر مونږ جوړو نو زمونږ سره ویک اسید او د هغې چې کومه کنجوګیټ بیس دی دا 2 کمپوننټ دي. نو دا کمپوننټس کنسنټریشن چې ته زیاتې نو دا دې سره د بفر کیپیسټي هم زیاتیږي. او دویم دی ریلیټیو کنسنټریشن. نو هغه تاسو په ګراف کې تاسو ته واضح شو چې میکزیمم بفر کیپیسټي کله شو کیږي چې کله زمونږ سره د بفر چې کومه کمپوننټس دي دغه دواړه کمپوننټس په خپل منځ کې کنسنټریشن برابر وي نو په دغه سټیج باندې دا میکزیمم بفر کیپیسټي شو کوي. دا زمونږ د باډي مختلف فلویډز ما دلته ورکړي دي. گیسټریک جوس دی د دې پی ایچ 0.87 دی، یورین دی 6 پی ایچ دی، داسې د بلډ پی ایچ 7.4 دی. نو په باډي کې د مختلف قسم فلویډز دا خپل پی ایچ مینټین ساتي او زیات تر میجارټي کیس کې زمونږ سره د باډي بفر چې دی نو هغه الکلاین رینج کې راځي. الکلاین رینج مطلب پی ایچ د 7 نه بری. لکه مثال په تور باندې ستاسو سره بلډ شو نو په بلډ کې زموږ سره پی ایچ دی 7.4. کله چې په باډي کې د دې فلویډز پی ایچ چینج شي د زیاتې اسیډیټي د وجې نه یا د بیسیسټي د وجې نه د هغې د وجې نه ډس اډرز په باډي کې پیدا کیږي. اسیلوسس دی او لیکلوسس دی. دا دې قسم ډس اډرز باندې به را روان ټاپک کې بیا بحث کیږي. اوس دا ټاپک که موږ سمرایز کوو زمونږ سره بفر مونږ وپېژندلو هغه سلوشن چې هغه خپل پی ایچ مینټین ساتلی شي هغې ته مونږ وایو بفر سلوشن. بفر سلوشن کله جوړیږي
که فار ایگزامپل مونږه کنجوګیټ اسید او د هغې چې کومه اسید دی او د هغې کنجوګیټ بیس دی د هغې پیرس دا کنسپټ مونږ له پیژندل پکار دي. نو دا دواړه چې کله په سیملر کنسنټریشن سره د موجود وي نو دا میکزیمم بفر په طور باندې کار کوي او په دې سټیج باندې دا هایدروجن آین او هایدروکسل آین د ډېر حده پورې نیوټرلایز کولی شي. نو دا خپل پی ایچ چینج کېدو ته نه پرېږدي. او بل د بفر په حواله سره دا بنیادی ګراف ته د پی ایچ په حواله سره چې کله مونږه یو ویک اسید اور دا اگین سترانګ بیس نیوټرلایز کو نو زمونږ سره چې کوم ویک اسید وي نو هغه ویک اسید په سٹارټ کې د هایدروکسل آین دراتلو د وجې نه کنورټ کیږي د هغې کنجوګیټ بیس ته. نو د اسید کنسنټریشن رو په ورو باندې کمیږي او د کنجوګیټ بیس کنسنټریشن زیاتیږي. نو په یو سټیج باندې چې کله دا دواړه کنسنټریشن برابر شي نو په دغه سټیج باندې د دې ویک اسید او د ویک اسید چې کومه کنجوګیټ بیس دی د دې دواړو دا میکسچر ایز ا بفر کار کوي. میکزیمم حده پورې د بفر کار کولی شي او دې سټیج باندې دې میکسچر ته مونږ وایو بفر سولوشن. نو ان شارټ بفر سولوشن کله جوړیږي چې کله مونږ ویک اسید او د هغې سالټ راواخلو نو د سالټ نه به د هغې کنجوګیټ بیس اور ویک اسید د دې دواړو کنسنټر میکسچر چې کله مونږ راواخلو نو دغه میکسچر ایز ا بفر کار کوي.